کرپټو کرنسی، بیټ کوین او ډیجیټل کرنسی. زه درته آسان خبره وایم، تاسو به هم پرې پوه شئ. کرنسی وایي پیسو ته. اوس دنیا کې په زرګونو داسې کرنسیانې راوتي دي چې باقاعده هغه ملکونو کې حسي وجود هغه نه لري. یعنې داسې شکل یې نشته څنګه چې زموږ د پیسو شکل دی د کاغذ په شکل کې او د تانبې یا د اوسپنې په شکل کې، داسې وجود یې نشته دی. هوایي کرنسي ورته ویله چې ساده ژبه کې، یعنې ښکاري نه خو دنیا کې چلیږي، لکه د پیریانو په شان دي. پیریان ښکاري نه خو شته. نو داسې کرنسیانې راوتي دي. بیټ کوین ورته وایي، کرپټو کرنسي ورته وایي، ډیجیټل کرنسي ورته وایي، او ون کوین. مختلفې کرنسیانې دي، ډېرې زیاتې دي. بعضې وایي په زرګونو باندې داسې کرنسیانې دي. او دې سره سره بعضې کسانو بایننس یو کمپني د هغې هم تپوس کړی چې دا څنګه دي. نو دا هم د دې کرپټو کرنسي او د دې کرنسۍ دپاره یو پلیټ فارم دی چې هغه بایننس چې کوم پلیټ فارم دی یا ایپ دی یا کمپني ده، نو دا هم د دې کرنسیانو کار کوي، غټې سطحې سره دا یې کار کوي. نو اکثر په دې طریقه باندې بایننس په طریقه باندې خلک دې کرنسیانو ته ځي، دا کاروبار کوي. نور ایپونه هم شته، نورې لارې هم شته، خو دغې غټه لار ده. نو دا کرنسي اغستل یا خرڅول او دا استعمالول څنګه دي؟ عزتمندو، دا کرنسي زمونږ د ملک په اعتبار سره ناجایز ده او حرام ده. ځکه شته نه دی، نشته. زمونږ ملک دا تسلیم کړې نه ده، یعنی زمونږ د ملک نه رجسټرډ هم نه ده. او زمونږ ملک دې ته فراډ وایي. او ډېر کسان زمونږ په پاکستان کې په دې کې لکونه کروڑونه روپو وبایللې. او دا داسې د جوارۍ په شان کار دی، ګټه پکې ډېره ده. عموما خلک سس شوي دي، هغه کار کوي چې دا پکې په خپله کار نه کوي، هغه کار کوي چې په خپله پکې کار نه وي، بس پیسې ورکولي او کار جاڼې لوار جاڼې، بس ته پوه شه موږ له بس پیسې راکوه مړه. سس خلک دا کارونه کوي. ډېر کسانو پیسې پکې ډوبې شي او باز پکې بادشاهانو سطحې ته ورسېدل. پاکستان کې یو سړی دی، هغه وایي ما ته د کرپټو کرنسي اجازت ورکوي، د پاکستان ټوله قرضه ختمیږي وایي. نو دې وجې نه عزتمندو او بعضې ښځې دې کې باقاعده کوین جوړې شوي دي، شهزادګۍ پکې جوړې شوي دي، سطح رسېدلي. نو عزتمندو دا صحیح نه دی. ځکه شریعت کې دا یاد ولرئ، په دې مسله باندې ځان پوه کوي. پیسہ اصل کی شریعت جبه کې دوه قسمه اصل پیسې دي. اصل پیسې سمن ورته وایي، دا موږ درته پیسې ورته وایو عام خپله ژبه کې. اصل روپۍ څه دي؟ سونه چاندي چېرته کم ملک ته یو ستاله پې خلک شی نه درکوي. اصل پیسې دا دي. پخوا به د دې نه روپۍ جوړېدي، درهم او دنانیر به ورته ویل، د دې نه باقاعده روپۍ جوړېدي. نو دا اصلي سمن دی، اصلي روپۍ دا دي. نورې د دنیا دا نورې څومره روپۍ چې دي دا اصلي روپۍ نه دي، دا اصل نه دي، دا کم اصل دي. یو اصل یو کم اصل، یعنی کم اصل اسی من غلط یم، کم اصل منه د اصل نه کم، یعنی دا اصلي روپۍ نه دي، دا عرفي روپۍ دي. نو دی پیسو کې دی روپو کې دوه خبرې ضروري دي. اله به دا روپۍ ګرځي، کرنسي ته به اله کرنسي وایي چې دې کې دوه خبرې. سونه او چاندي کې د خبرو ضرورت نشته، هغه هر ځای کې ده، هغې دپاره د هېڅ شرط د هېڅ خبره نشته، هغه هر ځای کې چلیږي پیسه ده. خو که نوي کرنسي راوځي نو د هغې دپاره به دوه خبرې ضروري. یو خبره دا عزتمندو چې کرنسي وایي دې ته چې حکومت یو شی ته کرنسي وایي. او دویمه دا ده کرنسي د دې کرنسي مقصد دا وي چې هغې سره اقتصادي او معاشي حالت اوچتیږي او خرابیږي، ترقي ورسره کوي، خرابیږي ورسره. او د ملک اقتصاد هغې سره تړلی. انسان ملک څومره کرنسي جوړوي، څومره چې هلته اقتصادي او معاشي شی نه وي، د هغې نه زیاته نشي جوړولی. نو دا پکې ضروري وي عزتمندو. دویمه خبره پکې دا ضروري وي چې هغه کرنسي هغه ملک د هغې ذمهوار وګرځي، ضامن. ځکه یو ملک کرنسي زموږ دا پاکستاني روپۍ دي، د دې ملک ذمهوار دی. ګینې دا خو کاغذ دی، ډالر هم کاغذ دی، دا ټول کاغذونه دي. خو ملک څه ویلي دي چې ستا سره 100 روپۍ 1000 روپۍ 20 15,000 روپۍ موږ ستا ذمهوار یو د دومره، په دې به تاله موږ دومره شی نه
اني ټایم درکو غم یې مه کوه که دا کاغذ دی او که هر څه دي خو موږ د دې ذمهوار یو ملک د هغې ذمهواري علي صحیح ده دې وجې نه چې کله عزتمندو که ملک کې کومه کرنسي ختمیږي نو هغه ملک والا بادشاه وقت حاکم هغه ملک هغه عوامو له د هغې برابر قیمت ورکوي بیا علم هغه شی ختموي یا به متبادل روپۍ ورکوي نوټ 50,000 یې واخېستې بل 50,000 نوی نوټ به ورکوي زاړه علي که نه ګوره نوي ورکوي یا به د هغې مطابق غنم جوار سونا چاندي څه شی بدله درکوي ځکه دا ذمهواري حکومت اخیستې د دې پیسو یعنې دا خو موږ ته هم پته ده چې هسې کاغذ دی حکومت وایي چې زی ذمهوار یم خبره ختمه لکه څنګه چې تا سره سټام سړی وکړي نو ډیجیټل کرنسۍ ته راشي او بیټ کوین ته او کرپټو کرنسي ته راشي دې کې دا دواړه خبرې نشته حکومت یې ذمهواري نه علي وایي وروره خپل کار دی چې څه کې هغه به ریبې چې څه کرې هغه به ریبې نو رجسټرډ نه دي دویم دا دی د ملکي اقتصاد سره د دې تعلق نشته بل دا دی عزتمندو دا د غلط کارونو دپاره استعمالي اکثر خلک چې چا سره تورې روپۍ وي کالا دن چا سره بلیک منی وي هغه روپۍ چې هغه حکومت او قانون نه پټې پټې استعمالیږي نو د دې د سپینولو دپاره او وایټ منی ته ایکسچینج کولو دپاره دا خلک اکثر استعمالی ځکه دا کرپټو کرنسي او دا څیزونه دی چې اف آی ای والا هم دې سره اکثر کار نشي لري ځکه دا هوایي لین دین دی په دې باندې اکثر څوک نه خبرېږي لکه د پیریانو چې څنګه حساب کتاب وي دې وجې نه حکومت پاکستان دې باندې پابندي لګولې او ډېر کسان پکې ډېر زیات خراب شو نو د دې څیزونو نه به ځان ساتئ په یو ورځ باندې کرپټو کرنسي کې داسې باینانس باندې 18 ارب روپۍ د پاکستان نه په یو ورځ باندې غیبې شوې ملک حیرانو پیسې کم خوا لاړې چېرته لاړې او بعضې څیزونه دي هغوی هم ورپسې معلومات ډېر نشي کولی نو د دې د وجې نه اقتصاد خرابیږي ملکی حالات خرابیږي پیسې ټولې غیبیږي هر څه خرابیږي او دا د فارکس چې کوم کاروبار دی فارکس هم بعضې کسان تپوس کوي باینانس هم تپوس کوي دا ټول یو بل سره لږ بږ څیزونه دي د یو بل معاونین دي فارکس کاروبار شو ټریډینګ فارکس ټریډینګ او باینانس دا ټول د دې پیسو لب جب دی سټه بازي ده د جوارۍ په شان کاروبارونه دي بس ستا زیاتې زما زیاتې ستا اوچتې زما اوچتې بس صرف هغه موبایل کې درته ښکاري نه وجود د پیسو شته نه شی شته نه کرنسي شته خو بس کله ته اوچت او کله زه اوچت نو دې وجې نه عزتمندو په دې کرنسیانو کې احتیاط کول پکار دي